ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای بما بخپل مور اسلام طرف ته را بللا وهي مشرکه او هغه په هغه وخت کې مشرکه و یعنی ایمان نه وروړي په وخت د په حالت د شرک کې و او ما به ورته اسلام د لپاره دعوت ورکو چې هغه اسلام قبول کړي نو ما ورته یو ځل چې کوم دعوت ورکو او هغه سماته د حضور علی السلام په شان کې بیان کړ یعنی داسې الفاظ استعمال کړ چې هغه ما اوریدل نه خوخه غنل یعنی هغه ما د برداشت نه بهر او بیا هم چې کوم هغه الفاظ ذکر کین چې داسې الفاظ راته ویلې او داسې الفاظ راته استعمال کړل د پیغمبر اسلام په شان کې چې هغه زما ډیر نه خوخه وما باندې ډیر هغه الفاظ چې کوم بد ولګیدل او فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالم وانا ابکی او ما جړل میں پیغمبر علیہ السلام تا قلت یا رسول الله ادعو الله ان يهدي ابي هريره وای ما ارزو کو چې اے الله محبوبا الله تعالی ته سوال وکړي د ابو هريره مور د ایمان الله تعالی ورکی د ابو هريره مور د الله تعالی هدایت ورکی نو چې ما دا ارزو کو حضور علیہ السلام ته حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا او فرمایي اللهم اهد ابي هريره یا الله د ابو هريره سے مور لا ایمان ورکه چې کله حضور علیہ السلام دا قشانته او فرمایي چې الله د ابو هريره سے مور لا ایمان ورکه هغه ته هدایت نصیب کړي د ابو هريره سے فرمایي فخرجت مستبشرا بدعوه النبي صلی الله علیه وسلم د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام په دعا غختلو سره چې د الله تعالی نه دعا زما د مور په حق کې وکړه په دې باندې ډېر په خوشاله سره وروتم چې راوته ما چې کله ز خپل دروازې ته راورسېدم زمونږ دا دروازه چې کومانو دا بند و نور مې زما د قدمونو आवाज واورید چې ابو هريره راغی یقینا ته आवाज کو یا ابا هريره اے ابو هريره صاحب یعنی بخپل ځای باندې ودرېګا لکه صبر وکا خو ما چې کوم دی وسمعت خدخدت الماء ما د ابو دا شقار د ابو د استعمال د आवाज ما اورید دا مې اورید نو دما د مور چې کوم دی غسل وکړ خپل جامې چې کوم دی هغه واچولې او لو پټه ته پتاده سره پات شو یعنی پتاده تاده سره رااله دروازه کولاو کړه او بیا راته ول چې یا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه گواہی کوم چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته او زه گواہی کوم چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی بنده او رسول دی یعنی ایمان راوړو ایمان اعلان راته وکړ نو یې چې کوم د ابو هريره سے فرمای فرجعت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زه حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی او انا ابکی من الفرح او زه د ډېر خوشاله نه چې کنه په جړه باندې ډېر خوشاله نه می جړل ګور اول می جړه کوله هغه مې د فریاد په شکل باندې کوله او بیا چې کوم چې کله د حضور علیه السلام دعا زما د مور په حق کې قبول شوله او مور چې کوم هغه ایمان وروړو نو چې د ایمان د او وروړلو خبره ما اوریدله نو زه حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام ته رالم او ما چې کوم دي د ډېر خوشاله نه جړل بما حضور علیه السلام د چې کوم دي حال بیان ک او حضور علیه السلام او فرمایي چې بهتره خبره وشوله خوشو یا ډیره خدا نو دغه د حضور علیه السلام ګوري حضور علیه السلام ته چې کوم دی ابو هريره صاحب او خپل استغاثه کوي فریاد کوي او چې دعا را له غواړي چې الله تعالی ما مور ته چې کوم دی بخن هدایت نصیب وګرځي او د حضور علیه السلام لاسونه مبارک پورته کېدل دي او دې کې چې کوم ابو هريره صاحب د مور په ځل کې الله تعالی طرف چې کوم دی القا هغه د اسلام د لپاره کیږي او هغه چې کوم ایمان راوړي